محمود خان اچکزئی صاحب د پښتون قومي جرګې کنوینر محترم جناب نواب ایاز جوگیزئی صاحب د پښتونخوا ملی عوامی پارٹی صوبائی صدر قہار ودان صاحب محترم زیارتوال صاحب د پښتونخوا لویر فورم سیکریٹری حبیب الله ناصر صاحب ټول وکلا صاحبانو درنو میلمنو او د پښتونخوا وطن د بیلابیلو سیمو راغلو مشرانو کشرانو او ځوانانو لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې نن موږ ټول د خان شهید د نسل ویشتم تلین په هکله راغونډ سوي یو او زما دپاره دا ډېره د اعزاز او ډېره د افتخار خبره ده چې زه د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن د صدر په حیثیت سره په دا غونډه کې ګډون لرم او د یو داسې شخصیت پر ژوند باندې رڼا اچوم چې هغه نه یوازې د پښتون خان دپاره بلکې د برصغیر پاک و هند د ازادۍ دپاره جدوجهد کړی وای لیکن و دته د هغ جدوجهد په نتیجه کې انګریز غلیم دی د خپلې نظریې له بېزاره کونې دپاره دی په مختلفو وختو کې په زندان کې واچاوه او تکلیفونه یې ورکړو لیکن عزیزانو تاریخ دا ثابتوي چې د هغو تکلیفاتو او د هغو مشکلاتو باوجود خان عبدالصمد خان اڅکزی پر خپله نظریه باندې ثابت قدمه پاته سو عزیزانو و ټول پښتون قوم ته او خاص کر و ځوانانو ته دا پکار دی چې هغه د خان شهید په فلسفه د ده په ژوند باندې ځان خبر کړي او پر هغه باندې عمل وکړي او دا ملک دا معاشره او دا پښتون قام له مشکل حالاتو څخه راوژغوري ستاسو د ټولو یو جهان مننه